حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله د وفات وخت راغی نو څو غړی مخکې د سیده عایشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات په کوم ورځ باندې شو او په کفن کې څو کپړې وي. مقصد یې دا و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په حیات کې هم مشابهت وي او په مرګ کې هم مشابهت شي چې د نبی علیہ السلام کامل اتباع وشي. او بیا چې کله وفات کیږي وصیت یې وکړ چې کله زما جنازه تیار شي نو د روضې مبارکې دروازې سره به ما کېدوې که دروازه راته کولو شوه خو ټیک ده کني عام مقبره د مسلمانانو جنت البقیع کې مې دفن کې. تمام صحابه گواه دي چې کله د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ جنازه او کټ د جنازې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روضې سره خوا کې کېښودی شو نو په خپله باندې تاله کولو شو دروازه کولو شوه او ټولو خلکو دا آواز واورېدو ادخلوا الحبیب الی الحبیب چې دوست د دوست طرف ته راولې او دوست د دوست طرف ته چې کوم دی څه کې ورنږدې کې او ور داخل کې.